منورې ته هجرت کړی و، نو لهذا د هغې نه به تاریخ مقرر کړو، د هغې نه به تاریخ مقرر کړو. نو هغه صحابه کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ای زما صحابو تاسو مدینې ته ځئ. انصارو د مدینې خلکو رسول الله له د ذوالحجې په میاشت دعوت ورکړو، وایي زمونږ کلي ته او مدینې ته راځئ، لهذا تاسو هجرت وکئ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته حکم وکړو چې لهذا تاسو مدینې منورې ته هجرت کوئ او ځئ. اوږده واقعه ده، ډېر ګران کار دی، او چې خپل کلی خپل هغه وطن چې انسان پکې وړوکی رالوی شي، او دغه رنګې خپل کورونه او خپل پټي او خپل کاروبارونه او خپل دکانونه او خپل ښځه او خپل بچي، دا ټول په ټول الله د یو انسان د الله دپاره او دغه رنګې چې ده نو پرېږدي او بل وطن ته لاړ شي، دا ډېر ګران کار دی. او صحابه کرامو وکړل داسې، چونکې کفارو تکلیفونه رسول هغوی ته، نو د چا پلار به مسلمان نه و، ته به ویې راځه ما سره، هغه به وایي نه ته ځه. د چا بچي به مسلمانان شوي نه وایي زه خو ځم هجرت کوم کلی پرېږدمه، ورته ویې زه نه ځم. د چا به ښځه مسلمانه نه وه، ورته ویې راځه ما سره چې ځو مدینې منورې ته موږ نه ځو. نو دغه رنګې په صحابه کرامو دا ډېر د غم کال و چې هغوی خپل کورونه ډک کورونه، کو چا کار غنم پراته و غنم یې پرېښودي دي، او کو چا کاره څه شي پروت و، نو هغه هر څه صحابه کرامو پرېښودل او مدینې منورې ته هجرت. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په خپله هجرت کو، نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورسره دی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله ته، نو عثمان نوم یې و، د بیت الله چابیانې ورسره وي، د بیت الله شریف چابیانې ورسره وي. نو ته ورته سوال جواب وکړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته سوال جواب وکړو، عثمانه دا ور لږ کولاو کا، بیا مې پته نه لګي چې بیا به واپس دې خدای ته راشم که نه، زما بیا پته نه لګي چې دې کور ته به مې الله راولي او که نه. نو عثمانه دا ور لږ کولاو که راته چې یو 2 رکعته نفل پکې وکړم، د بیت الله ته دننه لاړ شم، یو 2 رکعته پکې وکړم، لږ مونځ عبادت پکې وکړم، بیا مې پته نه لګي ځکه خپل کلی پرېږدم، خپل وطن پرېږدم. نو عثمان ورته وایي نه نه بالکل اجازت نه ملاویږي، بالکل نه در کوم چابي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته عثمان مه کوه، داسې مه کوه، یو موقع به الله داسې راولي چې زه به تا ته وایم او چابیانې راړه، تا ته به وایم چې چابیانې راړه او ته به ما ته په خپله واچوه واله، یو موقع به داسې راولي. دی ورته جواب کې وایي خپل وطن کې او په خپل کلي کې د ځای نشته، خپل وطن پرېږدي، خپل کلی پرېږدي، او دعوې د دې کې چې ته به ما نه په زور چابي اخلي، ته به زما نه په زور چابي اخلي او ما نه به چابي اخلي. پیغمبر علیه السلام ډېر زیات خفه او خپل کلي ته ګوري، روان دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه روان دی ورسره، او بیا دې کلي ته ګوري، وایي ډېر ښکلی وطن یې، ما در کې ډېر وخت تېر کړی دی، ډېر مې زړه جاړي در پسې، خو دې خلکو زه پرې نه ښودم، دې خلکو زه ونه زغلمه. او زه لهذا ددم مدینې منورې ته لاړه. انصارو د پیغمبر علیه السلام ډېر خدمت وکړو، ډېر زیات وزر ملګري شو، خپل مال جان او هر څه په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قربان کړل. او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 8 کاله تېر کړل دلته کې، او صحابه کرامو ډېر، او هغوی به ورته یا رسول الله موږ ګوره د موسی علیه السلام د قوم په شانتې نه یو، د هغه د قوم په شانتې نه یو چې تا ته ووایي چې ورشه جنګ وکړه موږ په دې ځای ناست یو، نه، زموږ ځان او زموږ بچي او زموږ هر څه په تا قربان دي. او د هجرت په 8م کال رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه باندې حمله وکړله، او مکه یې فتح کړله، مکه یې فتح کړله، او هر چا ته وایي هر چا ته امن دی، کو چا د کوم مسلمان په کور کې امن واغسته هغه ته امن دی. او مکه فتح شوله، رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی، وایي عثمان ته آواز کوي، هغه عثمان ته آواز کوي چې مالې چابیانې نه راوړلې، مالې چابیانې نه راوړلې. عثمان ته یې وایي چابیانې راکړه، چابیانې ترې واخیستې، رسول الله صلی الله علیه وسلم دننه لاړه او 2 رکعته مونځ یې وکړو. هغه ځای کې جبریل علیه السلام راغی، وایي یا رسول الله ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، الله وایي چې هر کس ته خپل امانت واپس کا، لهذا دا چابیانې د دوی سره الان کې کافر دی خو الله یې دومره خیال ساتي، وایي دا چابیانې د دوی سره د ډېر وخت نه د بیت الله را روانې دي، نو الله واپس کا. پیغمبر علیه السلام وایي هغه ته آواز کوي، ما د نوې چابیانې اخیستې خو یې الله یې درکوي دله، وایي ما د نه اخیستې خو یې الله پاک وایي